بعضی صورتونو کې پروردگار مخصوص برکات خولی دی، لکه سورہ یاسین عام مسلمانانو تبیا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د سورہ یاسین تلاوت کوي الله بدل د قرآن شریف د لسو ختم ثواب ورکی. لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت ده. او چې څوک سحر وختي د سورہ یاسین تلاوت کوي نو پروردگار برده دروازې حاجتونه پوره کی. مونږ وایو کنه الکه سی بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا، دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب دپاره پروردگار قبلی هم. لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول الله مبارک فرمایي چې سورہ یاسین سار کې لولا، من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه، چې دا صورت څوک سحر کې وي الله به حاجتونه پوره کړي. هلکه غریب ما او فقیر پیسې نشته، ډوډۍ نشته. حضور پاک وی صورت واقعه چې کوم ځای لوستل کېږي او کم خلک یې لولي پروردگار به فقر او فاقه ختمه کړي. د قبر د عذاب نه یریږم او د قبر د تیرو نه یریږم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک الذی تلاوت کوا چې څوک د سورہ ملک تبارک الذی تلاوت کوي پروردگار به د قبر د عذاب نه ساتي. صحابه کرام په لار روانو، یو ځای کې خیمه خښه کړې وه، چته زوړ قبر ولاندې دي ته پته نه وه چې دلته قبر دی. د لاندې نه د تبارک الذی تلاوت اورېده چې لاړل نبی علیہ السلام ته الوی وی صاحب مونږ په یو ځای کې خیمه خښه کړه، مونږ ته دا پته نه وه چې لاندې قبر شته که نشته، بعضې قبرونه وار شوي زمانه پرې ډېره تلي. وی لاندې م د صورت تبارک الذي تلاوت اورېد د ځمکې د لاندې. حضور پاک فرمایي هي المانعة هي المنجیه، وی دا صورت تبارک الذي دا چې چا لسته ممکن دا دی انسان په جن کې ردی تلاوت زیاد کړي، دا تبارک الذی الله انسان لا دا سے خیر پہ ورکی چې د عذاب د قبر نے بچ گئی. عذاب قبر منی کئی او دا عذاب د قبر نه پہ اللہ انسان له نجات ورکی. څومره لوی برکت شو پکې. داسې یو صورت نه دی، ډېر صورتونه دي. هلکه ما ته قرآن یاد نه دی. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد خو ټولو ته یاد دی کنه، مونځ کې ټول لولو. حضور پاک فرمایي چې څوک درې کرته اولولي الله به د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکي، او چې څوک لس کرته اولولي پروردگار بوله په جنت کې یو بلډینګ یو محل جوړ کړي. او که یو سړی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام ته وایي وی د الله رسول اوس خو به ځان له ډېر محلونه جوړ کړو، لکه په لس کرته محل جوړیږي ډېر به جوړ کړو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل عمره ته دومره ډېر نشي ویلي لکه څومره چې خدای سره بلډینګونه او محلونه شته. او چې یو سړی 200 کرته اولولي سورہ اخلاص 200 کرته لوستل څه دونه ګرانه خبر هم نه ده، ډېر زر لوستلی کېږي. حاضر مسلمانان لکه لازم کې چې 200 کرته به انشاءالله لولې که خیر ستاسو فایده ده ورکې. بسم الله سره 200 کرته اولولې ښه دا چې څومره راته ناست چې په عمل وکې چې 200 کرته څوک سورہ اخلاص قل هو صورت اولولي حضور پاک فرمایي د 50 کالو ګناه به ورته الله معاف کړي. دا د سورہ اخلاص برکت. سورہ فاتحه چې دا مونږ یې مانځه کې لولو حضور پاک فرمایي چې دا څوک اولولي او غذانی چوف کی او یا په اوبو چوف کی او هغه اوبوس کی پروردگار به د بیماریانو شفا نصیب کی، الله به جوړ کی. آیت الکرسی چې د شپې یو انسان لولي د آیت الکرسی ډېر فضیلتونه دي. یو فضیلت ادا دی چې پروردگار به دې د شیطانانو او د پیریانو د ضرر نه محفوظ کی. د شپې دا پیریان خورېږي او دا شیطانان بعضې بیماری ګوره د شیطان د چوکې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری داسې دي شیطان په انسان کې څه اثر وکړي
زخم کې ولا سسخا پوکی وای او یا سبل ساسرو کې دا غینه دا کینسر او دا خطرناکی بیماری پیدا کیږي. آیت الکرسی چې ماسختن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د دو د گاونډیانو د کورونو رب العالمین حفاظت کوي.